السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا عبد الله راغلی و او ډیران ته غزل راوړی و. زه دا کار خیر د دې راډیو راوړنه بس سیده ساده وي، بس راشي و ګاډي والا بیا واوسي. وایي وریځ د ښه ښکلې ماشاءالله نری نری وریځ راغلی د باران پته نه لګي، خو کیدای شي چې وشي. او زه ګورم انشاءالله چې کلي ته روانېږو کوم ځکه چې ورځې مو شوې. بای نو فاینلي زما دلته کې سفر ختم شه روان شو. انشاءالله اوس به ځو خپل کلي ته. عبدالله هم پاتې شو، ابراهیم نه عبدالله سره مې لو شم او نه ابراهیم سره. زړه مې ډېر کېده چې په دغه بله ګلی تاو شم، په دغه د ابراهیم د زوړ کور و دی چانه ده، دغه دویمه ګلی ده، دا بره چړایي ده. بس په دې باندې اوس روان شوم او زه به انشاءالله 4:30 بجې دي چې انشاءالله 5 شپږ نیمې چې څو کېږي انشاءالله چې په سوغاتۍ کې یم که خدای کړي خیر. عبدالله چې کله ډېر کوچی و په دې لار باندې او ما سکول ته بوته او دا مخامخ ګلی چې ده په دې هغه 4 نمبر د عبدالله د کور و، شین ګیټ یې چې دی اوس دا پارک و، دلته به مونږ راکوله بوله دغه شاته ټوله علاقه دا ځنګلې دا ټول راول ټاون دی او بس دغه مخامخ پورې روډ دی او دغه ځای کې به زه ګاډي ته ودرېږم او ګاډي کې به ځمه پیربدای اډې ته. یقین وکړئ دلته دومره ښکلی موسم دی که نه وي چاوي چې په کلي کې ډېره بې انتها ګرمي ده، خو زه درلونو دا دي بایکي والا ده سره مې په 2,500 روپۍ خبره وکړې او بدلې به مې سیده اډې ته رسوي. دا اوس بایکي والا سیستم دلته راوکړې ټول. زمونږ په سایډ تیز رفتارو سوزکوله کار خراب کړی دی، دلته بایکي والا د روه بس خو یو سورلیټ به نه ګوري، بس غرب دی بریکو چې درولي وي. دا د یاروسین ګاډي راته میلاو شوي دی، خو ګرمي ډېره ده، دویم چې روان شي بیا به ورته ورخېږي. یار حسین خپله تیز رفتار رشته کې ناست یم، خو څه وکړو ځای نه لکه استاده ماشاءالله خپل کلي ته راورسېد. هغه چوک دی سوزکو اډې سټینډ. شکر الحمدلله په سرزمین د پخې پولې په سرزمین مې قدم کېښود، خو دا تیلې سره وه کپړې راله ټولې سرې کړې دي په ګاډي کې، خفه شوم. واقع ده چې په کلي کې ښه برېدرېغه ګرمي ده. زما راموشاده خو څه هواګانو دوړو خرابه کړې ده، خو ګرمي هم زه ډېره بې انتها په کلي کې. دی مې ډېر وخت پس ولیدله سړي خپه ماته شوې وه په خیر، زه اسلام آباد کې یم یا پته راته لګېدلې وه. اوس ښه شوي ګوتې ښه وي نو واو بېغمه شه سړي، هغه زما خپل کار دی. اسلام آباد پسې به نه یم خفه، خو وائی فای پسې به خفه یم او عبدالله پسې نو زه به ځان ته پیکیج کوم او بیا راځو. دلته خو به دا مصیبت وي که نه، هلته لړم پیکیج له ترینار خو کار نه کوي چې بیا لړم کلي ته هلته نه مې پیکیج و. اوس د دې کور نه د بلډ پریشر ګولۍ راغلم. ښه نه هر کور کې د بلډ پریشر مریض دی. دا یو ګولۍ د دې قیمت دا به ما راوړه په 200
120 که په 230 اوس تللی ده 450 روپو ته. اوهو راتلو سره شکر الحمدلله موسم اسمان په پړکېدو شو. خدای دې باران وکړي خو زمونږ د پاسه خو ستوري ولاړ دي. الله دې وکړي چې باران شي نو بس دغه یو ولاګ مې نن د راتلو یو وړوکې غونډه کې جوړ کړو، وړوکې ډېر. انشاءالله بیا په نیکسټ ولاګ کې ملاویږو او د کلي ښکلې ښکلې ویډیوګانې به جوړوو. د لوی الله په امان.